چته د عمران خان په ښځه په پیراړو پیرې کې نه ناسته چته د آفتاب خان په ښځه اړو پیرې کې نه ناسته چته د نواز شریف په دغې لور مال غنوم هم د راځي نوم دی مریم نواز چته په هغې اړو پیرې کې نه ناسته چته د نواز شریف په ښځه پیرې کې نه ناسته خو چې کیني ستا په ښځه کیني خو داسې نه مړه چې د پښتنو د ښځو کوم غوبل راغېستی دی پیرې پې ناستی هغه پیرې تاسو ډېر ښه پېژنئ چې څوک پې ناستی چې دی غله ورکړی و قسم په الله که پیرې میرې و خو هغې پیري ته واده شوې نه ده چې ته ځان له بیا پیرې کتلي غږ نشي کولی سرکوزي چې مې وله ورکه په ځان به پیریان راولي بې ختلي خو رښتیا ووایم ورته که نه پیرې را باندې ناست دی او چې کومه واده شي په خاوند به جان نیازبین کې یاره د المارۍ نه پیریان پیسې پټوي ما له یو هلک راغی وایي پیرې ښه المارۍ نه 15,000 روپۍ پټې کړي دي پیریانو هلکه ما وی ګورې پیریان غلا نه کوي ما ته وایي قسم دې پټې کړی دی ما ورته یې غلا نه کوي ما یې ښځې به دې پټې کړي نه نه ښځه زما خو داسې ده چې د هغې خو په لمن باندې مونځ کېږي غلا کوي څه هلکه ما یې ګورې پټې کړې به یې ویې لټوه را ویې لټوه چې یو څو ورځې وشي یاره ویا خو هغې غېشتې وې که زه حیران یم زمونږ او ستاسو په دې زمونږ ښځې خو دې خدای وساتي او ستاسو رات نږدې وساتي په دې ښځو پیریان کیني چېرته د عمران خان په ښځه په پیراړو پیرې کې نه ناسته چېرته د آفتاب خان په ښځه اړو پیرې کې نه ناسته چېرته د نواز شریف په دغې لور مال یې غنوم هم د راځي نوم دی مریم نواز چته په هغې اړو پیرې کې نه ناسته چته د نواز شریف په ښځه پیرې کې نه ناسته خو چې کیني ستا په ښځه کیني او ستا په المارۍ باندې چې ورځي او 10,000 روپۍ غلا کوي یارونو په دې حبیب بینک ولې نه ورځي په دې نیشنل بینک ولې نه ورځي چې سمه نیستې غوسه شي قسم په خدای مضبوط صوباړې وګوره او د ښځې د اولې لروله چې پیرې ته پاسې او که نه پاسې دا ټیک کېږي او که نه ټیک کېږي زمونږ یو ملګری دی نو هغه دې کې ډېر ښه عامل اوس وفات شوی دی نو ما ته وایي ما ورته لکه دا پیریانو والا ښځې ما ته شیخ صاحب چې ته په پنځو ناست نور ګپ دی ما یې څنګه ته پاسوي غټ لوړ را سره پروت دی وایي چې په چا ناست یم پاسومه داسې ډېر زبردست عامل و پکې ما ته پته ده وایي یو ښځې راله راوسته وایي د خولې کې زګونه نیولي وو وایي خاوند یې وایي چې بس مړه شوه وایي ما ورته چې 14,000 روپۍ به راکوي 10,000 در کوم ښه پیرې ته پاسوه وایي ما سره پیریانو وایي چې هغوی ته وایي چې شته پې پیرې وایي راته وایي چې نشته وایي خپلو پیریانو راتلي وایي چې پیرې پې نشته وایي خاوند ته وایي چې دی ورکې ورته چوندې کې ګوره وایي چې را دننه کړه که نه وایي ما وایي چې څو کسان یې 11 کسان یو وایي بس د کټ لاندې نه مې کوتک راواغشي او چې دولو د من له مو راویشت که نه وایي راته وایي چې قسم په خدای که یو هم شته چې بل ګزار رانه کېږي وایي ما وایي چې ولې دې په ځان دا چل کړی دی خاوند راله پروا را باندې نه ساتي وایي چې ډانګ مې ورته اوچت کړي وایي خاوند یې وایي چې مړه دې کړه راله وایي ما وایي چې لیده له لارې ته راولم ته ورته صوباړې ونیسه چې دا پیرې ته پاسې او که نه پاسې پیریان شته خو داسې نه لکه د اشنغریانو په ښځو چې کینې د امریکې په ښځو کې نه ناستل د ایران په هغې غشتو ښځو کې نه ناستل د مصر په هغې کې نه ناستل خو چې ګورې 400 په ښځو پیریان ناست دي خدای شته چې په اوږو سورې کړي دي وال د ښځو خو نه دي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي لا تضربوا اماء الله د الله دا وینځې مه وښئ غرونو چې مولیان تا کورونو کې ګرځي او دمونه در الله اچوي پایا درله بوځي نو که وښه مه خو روب کې ساته او که روب کې نه ساتې که نه خدای ګوښپې په سر تړي یو پیرو یو ځای کې ناغله به دا خلک راتلل اواز خورې که نه دا خلک به ور راتلل نو په هغه علاقه کې یو مار و نو هغه ویره دنیا خلک پیر صاحب له راځي ما خو ته څه پیدا وانه غشته نو هغه مار هم چېته یو وخت کې راغی مار پیر صاحب ته وایي مال هم څه وظایف راکړه وظایف یې ورله ورکړل ورته یې ګورې چاته به ضرر نه رسوي ټک به نه ورکوي وایي بلکل به نه ورکو میاشت پس مار راغی چې پیر صاحب له راغی خړ پړو ویخته ماته او ټول ګډ وډ په بد حالت پیر صاحب ورته ویل لکه مخکې چې راغلی خو سم چمک دی او پړقېدی اوس خو ټول خړ پړې ګډ وډې وایي ستا نه چې څوک لاس نیوکې ستا مرید کېږي همدا بیا لکه زما چې دی ورته ویې دا ولې سرکوزیه وایي تا راته وایي چې چاله ټک مه ورکوه د وړو د لوبو شم
یو مې یو ته پلته غورځوي بل مې بل ته پلته غورځوي جمع کې نور ته روزم مخکې رانه ټول خلک یېرېدل پیر صاحب ورته انصافداره ما خو د ټک نه منې کړې دا پرشنه خو مې نه منې کړې پرش خو کوه که نه نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي لا تضربو اما الله د الله دا وینځې مه وښیې نو د والو نه منې کوم خو پرش کوی ګورې که پرش دې پرېښوده که نه خدای ګو چې بیا خپې په سر تړي او د دې زمانې لکانو خو سمې نیازبیني کړي دي قسم دی ښځه ماشوم او که سوچو کې نه دا ماشوم پاکه د خفګان د څوارلسو کالو چې دی په ډوډو په تنور باندې چې دا ډوډۍ پخوي یاره ماسخوتن به ورته بیبې په مخ کې نه شي مړي ګورې لاس په دې وسوځي ګورې خیر دی که د بیبې لاس وسوځي خو ستا د ماشوم پاکې لاسونه سوځي نو د ښځو مکر زیات دی بس کوډ او تعویذونو پسې ګرځي